بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن مونږه د حروف هجا د مفرداتو دریمه ویډیو کې سبق زده کوو. زمونږه زوړ سبق چې و هغه د دې ضاد پورې و. په هغې کې مونږه د هر حرف کلی په طریقه باندې ویلی و او مونږه ویلي و چې با او تا او جیم او دال دا به سخت سخت وایو. خا او صاد ضاد او را دا شنه چې لیکلي دا به غټ وایو. دغه زوړ سبق و. امید لرم چې تاسو به په خپله په دې باندې پریکټس کړی وي او وخت به یې ورکړی، قرباني به یې ورکړي. اوس مونږه دا سبق نن ختمو. صحیح ده جي؟ د نوو زده کوونکو دپاره خو دا په دې حروف هجا باندې ډېر وخت پکاري. خیر دی که په دې باندې یوه میاشت هم ولګي هېڅ خبره هم نه ده، خو چې صحیح هر حرف په صحیح طریقه باندې هغه زده کړي نو که یوه میاشت پرې هم ولګي نو هېڅ خبره هم نه ده. که د یوې میاشتې نه پرې هم سیوا ولګي هېڅ خبره هم نه ده. ټیک ده؟ خو که فرض که زموږ سره مخکې نه خلکو ته چاته زده وي دا سبق نو هغه دپاره بیا خبره دا ده چې هغه د صرف خپل پریکټس وکړي، خپل حرفونه دې صرف صحیح کړي. که چېرته کوم ځای کې غلطي نو هغه غلطي دې خپله صحیح کړي انشاءالله. دا بنیاد دی چې بنیاد کچوي هغه به پوخ شي که خیر انشاءالله. نو زوړ سبق ما سره ووایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذال ضاد سين را زا شین. شاباس، تاسو له ښه ښکلی سبق درځي. اوس به مونږه نوی سبق وایو. د دې حرفونو نومونه به زده کوو، د دې مفرداتو نومونه به زده کوو. دې ته حرفونه هم وایي، دې ته مفردات هم وایي. یو ته حرف وایي، ډېرو ته حرفونه وایي. یو ته مفرد وایي، ډېرو ته مفردات وایي. ټیک ده؟ اوس شکل به نه وایو ځکه چې اوس موږ ته دا خبره ده چې دې ته حرفونه وایي، چې موږ به حرف وایو. د دې حرف دا شکل چې دی ته وګورئ سترګه غوندې کې دا بیا د الف په شانتې یو کرښه ورسره یوځای شوې ده. نو د صاد د دې شکل نه چې دا به یو طرف کټ کړي او داسې کړي دا دې نه طوا جوړه شي. دا خبرې صرف د نوي کس ماشومانو یا نوي زده کوونکو دپاره وي چې هغو ته دا شکلونه نه زده کېږي. د هغو لپاره په داسې طریقه باندې هغو ته زده کول پکار وي. او چې چاته د مخکې نه پته وي نو بس هغه صرف خپل تلفظ صحیح کوي. نو دا زموږ سره دا طوا چې ده دې ته طوا وایي. دا طوا چې ده او د دې تا په شانتې یو شانتې ده. خو خبره دا ده چې دا به لږ غټه ووایو جواب به صحیح شي او شونډې به پرې نه راټولو. وایي طوا، وایي طوا، وایي طوا. طوا به غلطي، څوک ورته طوا وایي غلط به وي. دا وایي ظا، وایي ظا، وایي ظا. شاباس. نو دا د طوا په شانتې شکل دی خو له پاسه پرې ټکی دی. صحیح ده؟ او څوک به ورته زوا وایي. زوا به غلطي ځکه چې شین حرف شین یې لیکلی ما تاسو ته دا به غټ وایو، دا به غټ وایو. او زا به هم نه وایو او ذا به هم نه وایو. ظا، ظا د ذال په شانتې ده، د ذال په شانتې خو غټه ده. ظا، ظا. شاباس. دا په دې دواړو حرفونو باندې به د وړو سره ښه محنت وکړئ او دا به بار بار چې دی هغه به پرې واړوئ. تقریبا چې 30 شپېرې هر یو حرف خامخا ځانه واړئ چې خبره یې ذهن ته ورکو شي. او که بیا هم نه صحیح کېدو نو بیا دې نور هم پرې محنت وشي او کېدلی چې د دېرشو نه دې سیوا پیره چې دا واړئ چې بار بار دا ژبه په دې باندې عادت شي.
نو بغیر د مهنت نه زده کیږي، په یو پیر اورېدو باندې نه زده کیږي. صحیح ده. و دې بل حرف ته راځو، د دې شکل ته وګورئ، د ح او د جیم او د غین د خا په شانتي دی، خو لکه د له پاسه دا سر چې دی دا یې لوکټي ګول شوی دی، لکه دغې ته وګورئ، ح ته وګورئ، د ح نه له پاسه سر ته وګورئ، د عین نه پورته وګورئ، تقریبا لاندې ورسره یو شان لګي. نو دا د نوي زده کوونکو لپاره صحیح شو. او نوم د دې سره ګورئ دا آواز به پکې پیدا کوئ، شاباس، عین عین عین، شاباس. وس کچا بعضې واړه دې ته غین وایي، نو غین به ورته نه وایي، ځکه چې غین چې دی هغه د دې پسې ورپسې چې دی له پاسه بیا ټکی نو بیا معنا غیني، نو غین به غټ وایو. صحیح دی جي، څنګه به غټ وایو؟ دا آسان دي دا حرفونه. ښه، غین غین غین، ټیک شو. اوس د دې نه وروستو یو حرف دی چې هغه د دې با په شانتي دی. څه په شانتي دی؟ د دې با په شانتي. دې با ته وګورئ، د دې با په شانتي دی، خو دا ځای چې دی دا یې لږ راټول شوی دی، دا ځای داسې راټول شوی دی. ټیک ده. نو دې په دې باندې له پاسه پې ټکی دی، له پاسه پې څه دی؟ ټکی دی. نو دې ته وایي، دې ته ویلی شي دا لاندې شونډه چې ده دا د دې له پاسه دوو غاښونو سره یو ځای کوي او داسې پوکې غوندې وله ورکوي. ګورئ، دواړه شونډې به نه یو ځای کوي، په غلط دی چې پوکې پکې بیا نه جوړېږي. ها، اوس لږې راکاږئ، فا فا فا، شاباس. په دې باندې به محنت وکړئ که خیر انشاءالله، پا به ورته نه وایي. ښه، بل زموږ سره دی، دې شکل ته سوچ وکړئ، دې حرف ته سوچ وکړئ، ګول غونده کې دی، نیمه دایره غونده کې دی، بیا له پاسه سره یې داسې دی لکه د فا هغه چې څنګه و، د فا دغه ځای کې دی راټول شوی، او له پاسه پې ټکي سوري دوه دي. شاباس، سوري دوه دي. نو دې شکل ته به موږ څه وایو؟ دا به غټ وایو، قاف وای، قاف قاف. وسی دا قاف چې دی دا غټ ویلی شو. اوس د دې حرف ته وګورئ، دې حرف ته دا څنګه جوړ دی؟ ښه په غور ورته وګورئ، زده کړئ چې بل ځای کې بیا هر ځای کې دا لیکلی چې بیا دلته درځي. ټیک ده، ویې کتو. اوس دا قاف چې کله نری شي د دې نه کاف جوړ شي، نو په شکل کې فرق دی. دې کې به غلط به قاف ته به کاف نه وایي او کاف ته به قاف نه وایي. چا کاف ته قاف وایي غلط به وي، نری کو، او چې کاف یې غټ و قاف ته جوړ شو دا هم غلط شو. کاف، کاف جوخته لکه څنګه چې با جوخته سخته وه، تا سخته وه، جیم سخت و، دال سخت و. ټیک شو. او په دې کې اوس کاف چې دی دا به سخت وایو. ښه، کاف، قاف هم سخت دی خو غټ دی، کاف هم سخت حرف دی خو نری دی، نو دا سخت وایي، کاف. شاباس. اوس په دې پسې ورپسې حرف ته وګورئ، د دې دا چې دی دا هم د دې نون په شانتي دی، داسې سره داسې د الف په شانتي داسې راوګت شوی دی. نو دې ته وایي لام لام، راکاږئ به، لام. لم به نه وایئ، داسې به نه وایئ چې فا قف کف لم میم مون، داسې به نه وایئ. صحیح ده، ښکلی نوم وایئ، قرآن شریف په ښکلی ښکلی وایو. ښه ښه، اوس بیا راشئ دې له. نو میم چې دی دا د شونډو د یو ځای کېدو نه جوړېږي، د دې وجې نه، او دا به لږ راکاږئ. نو ګورئ ورته دې شکل ته لاول سوچ وکړئ چې دا داسې هم لیکلی کېږي او دا په بله طریقه هم لیکلی کېږي. ټیک ده، په بله طریقه څنګه لیکلی کېږي؟ نو دې ته وګورئ، زه تاسو ته ولیکم. پنسل کار نه کوي، نه کوي. ها، صحیح ده. بهرحال بله طریقې هم شته، هغه به که خیر بیا یې زده کړو. اوس په دې قاعدې باندې ګورئ دې ته، میم میم
ميم دا ميم نوعي ميم بغلطي خا وس نون از دكاي نون نون چې دا چې ګول غو د ګریله پاسه پیټه کوي دي ته نون وای او دا برکاږي نون 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 بغلطي ښه نون نون بنوای دا دې راکاږي واو راکاږي واو شونډې پې غونډې کوي واو غلط به څنګه وي وو وو به غلطي ښه دا شکل چې دی داسې دی لکه څنګه چې دا حا وه خو حا چې ده حدیث وه او دا چې ده دا لږ نرمه ده ها 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 شاباس حا به نه وایي دا ښه ها ته به حا نه وایي یعنی دې حا ته به ها نه وایي او دې ها ته به حا نه وایي دا دواړه چې دي دا بل سره په اوازونو کې یو شان دي او اکثر په دې کې خلک غلطیږي بسم الله الرحمن الرحیم کې هم حا ده هغه اکثر خلک بسم الله الرحمن الرحیم وایي صحیح ده که نه نو دا ولې وایي ځکه چې دا دلته کې زده نه کړي محنت ونه کړي چې بیا کې غلط وایي ها دا شکل چې دی د دې اواز خو به بل شاني خو د دې نوم چې دی حمزه 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 آسان دی که نه حمزه شاباس دا شکل به نه هېروئ ښه دا حرف او دا حرف چې دي د دې دا شکلونه ته وګورئ بالکل بدل بدل دي د دې دا شکل څنګه دی د دې دا شکل څنګه دی لیکن د دې وینا یو شان ده یعنی د دې یو نوم دی د دې او د دې یو نوم دی ټیک ده په قرآن شریف کې داسې هم راغلی په قرآن شریف کې داسې هم راځي نو دې ته دا دواړه یو شان ویلی کېږي دا هم یا ده او دا هم یا ده او ما تاسو ویلي ځکه خو دا دواړه یاګانې دي د دې وجې نه مونږ حرفونه بیا څه کړل یو کم 10 کړل 29 یو کړل او 29 یو کړل ټیک شو نو موږ چې تاسو ته وګورو قرآن شریف حرفونه سوري نو 29 په دې سره دا دغه ختم شو حرفونه ټیک شو د یا نه به ی نه جوړ دي یا داسې به نه وایي ټیک ده دا به بیا وروسته اوازونه به بیا که خري زده کوو نو چې اوازونه یو زده کړه په اوازونو کې به دا حرفونه نور هم صحیح شي اوس تاسو د دې دا تلفظ چې دی دا صحیح کو نو په دې باندې چې څومره وخت تېر کو ځان یې پرې وکړو نو هغومره تاسو به وروسته چې دی هغه کامیاب به یې که خري انشاءالله ښه او تلفظ به تاسو ډېر زیات صحیح شي نو زه ستاسو نه ګډ وډ به هم اورم خو یو پېر درته زه زر زر ویم تاسو ورته زر زر واورئ طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزه یا شاباس انشاءالله سبا به زه ستاسو نه ګډ وډ چې دی هغه تپوسونه به درنه کوم او تاسو به زما سره وایئ چې کله کوم حرف باندې زه تاسو ته پوینټر ږدم تاسو به ما سره وایئ او بیا به که خیر انشاءالله نوی سبق تختې نمبر 2 شروع کوو او هغه تختې نمبر 2 چې دی هغه د مرکبات په باره کې ده نوی سبق به که خیر سبا وایو په هغې کې به موږ چل کوو دا حرفونه چې دي دا به له یو بل سره یو ځای کوو لکه دلته کې جدا جدا دی او هلته کې به یو ځای کوو او هغه طریقې به یې زده کوو چې هغه یې زده کړه نو اوس تاسو په کور کې به د سر نه په دې باندې پریکټس وکړئ که خیر انشاءالله او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ او خپل ځان خیال ساتئ انشاءالله بل ویډیو کې به که خیر انشاءالله نوی سبق وایو د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته